چې تیرو ورځو باندې لکه څنګه قاضي فائز عیسی زمونږ چیف جسټس لکه څنګه دا خبره کړې ده قادیانیانو له اجازت ورکړه چې خپل د مسلک او د خپل د دین پیغام رسول شي او دا یوه لویه مقدمه ده چې هغه تفسیر صغیر چې کم چاپ شوی په 2022 کې هغه تقسیم شوی قادیانیانو نو غرض دا چې هغه چې کم چا باندې مقدمه وه هغوی ته دا یو رهایي وله ورکړه په ضمانت باندې او ویې ویل چې اقلیت ته دا خبره جایز ده اقلیت لپاره دا خبره صحیح ده چې هغه د خپل مسلک او د خپل مذهب پرچار کولی شي مونږ قاضي صاحب ته دا وایو چې دا خبره کول او په بحیثیت یو چیف جسټس دا خبره کول دا د شریعت هم خلاف ده او دا د آیین پاکستان هم خلاف ده دا د قرآن هم خلاف ده دا د حدیث هم خلاف ده چې قادیانی به کلم د خپل مذهب پرچار نه کوي په دغه پاک سرزمین باندې د ګنده خلکو د ګنده مذهب د ګنده عقیدې پرچار قطعا هم منع دی او که چېرې دغې خبرې په شا باندې څوک حمایت کوي او قادیانیانو په شا باندې څوک ولاړ وي که هغه سیاسي لیډر دی که هغه عوامي لیډر دی که عوام دی او که خواص دی د دغې بدبخترین انسانانو په شا باندې چې څوک ولاړ دی نو تاریخ اسلام په دې باندې گواه دی چې د ختم نبوت باندې چام ډاکه اچولې ده نو موږ تاریخ په دې باندې گواه دی چې په تمامو جنگونو کې د ټولو نه زیات شهادتونه په هغې جنگ کې شوي دي چې کم جنگ په ختم نبوت باندې لړاو شوی و او هغه جنگ د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې شوی و د هغې جنگ تاریخ که چېرې پړاو کړی شي او تر نږدې پورې تاریخ پورې وکتلی شي په ختم نبوت په عقیده باندې اصحابه کرام هم وینې توی کړي دي مونږ تابعین هم وینې توی کړي دي تبع تابعین هم وینې توی کړي دي زمونږ مفسرینو محدثینو اسلافو علماو مشایخو په دې باندې وینې توی کړي دي ځکه چې دا د یو مسلمان عقل هم نه مني فکر هم نه مني قرآن هم نه مني آیین هم نه مني چې د حضور مبارک په ختم نبوت باندې څوک ډاکه واچوي د هغې سره به څوک په شا باندې ودرېږي نه د هغې په 0.0 باندې هم څوک چې د قادیانیانو حمایت کوي هغه انسان هم د دایرې د اسلام نه خارجېږي هغه انسان هم د دایرې د اسلام نه خارج دی چې د حضور په ختم نبوت باندې څوک ډاکې اچوي او د هغوی په شا باندې څوک ولاړ وي د هغې څوک حمایت کوي هغه انسان د په خپل ایمان باندې ویریږي مونږ دا وایو چې داسې د چیف جسټس دی او که هغه هر څوک په هر ځای کې وي د ختم نبوت په حوالې سره د قادیانی په حوالې سره شف چې دا اسلام اجازت نه ورکوي نه قرآن اجازت ورکوي نه د پاکستان آئین اجازت ورکوي چې دا قادیانیان دا بدترین کافران د ځمکې دي یاد ساتئ دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ چې یو عام کافر دی یو مرتد کافر دی عام کافر سره لین دین کول عام کافر سره سودا کول عام کافر سره الیک سلیک ساتل جایز دي د مرتد سره الیک سلیک ساتلم ناروا دي د هغوی نه خرید و فروخت هم ناروا دی خرچول د اشیاو د څیزونو هم په ناروا دي اخیستل هم ته ناروا دي ځکه چې د کافر نه بدترین کافر چې دا مرتد دی او چې څومره پیروکار د مرزا قادیانی دي دا ټول کافران دي او دا مرتد کافران دي عام کافران هم نه دي دا مرتد دي او په دې باندې به ستاسو عقیده مضبوطه وي چې د حضور په ختم نبوت باندې څوک هم ډاکه اچوي د حضور مبارک نه بعد څوک د نبوت دعوه کوي او یا چا دعوه وکړه څوک یې تسلیم کړو یا ساتئ دغه انسانانو ته کافر نه ویلم کفر دی هغې ته فاسق نه ویلم فسق دی هغې ته مرتد و زندیق نه ویلم زندیقیت دی د دې د وجې نه بعضې مسایلو کې کمپرومایز ضرور وي بعضې مسایلو کې مصالحات او بعضې مسایلو کې افهام تفهیم ضرور کیدی شي خو د ختم نبوت مسله داسې ده لکه د انسان په جسم کې روح که د انسان په جسم کې روح وي دې ته ژوندی ویلی شي او که د انسان په جسم کې روح نه وي هغې ته څوک ژوندی نه وایي که د کم اسلام او کم ایمان کې د ختم نبوت عقیده موجوده وي دا ایمان قابل قبول دی
او کم ایمان کے کم اسلام کے عقیدہ ختم نبوت نہیں موجودہ نہ دا ایمان بارگاہ الہی کی قبول دے اور نہ دا اسلام دا حضور پا بارگاہ کی قبول دے دا مونگ ایمان روح چلے دا عقیدہ ختم نبوت تا کہ دے بابت کے قاضیان خلاف خبریں کئی کہ امامان خلاف خبریں کئی کہ سیاستدانان خلاف خبریں کئی چھے ہر سوکم دا ختم نبوت پس ذرا یعنی معارضوں کو 0.0 طرفداریم چې د ختم نبوت په خلاف باندې کیږي یا د قادیانیانو خلاف کیږي د هغې سره مونږه په هر لحاظ باندې بایکاټ دی نه فیصله قابل قبول ده نه نظریه قابل قبول ده او نه دا مونږ د مسلمانانو په صف کې ودرېدی شي مونږ آیین خدا وایي چې د قادیانیانو عبادت خانې ته جومات ویل جایز نه دي هغې عبادت خانې ته به جومات هم نه وایي ځکه چې د مسلمانانو عبادت خانې ته جومات ویلې کېږي او هغه خو مسلمانان دي نه لہذا د هغوی عبادت خانې ته به جومات هم نه وایي د هغوی عبادت خانه جومات نه دی جومات ویل هم آئینی جرم دی قرآنی جرم دا دی چې دوی څوک طرفداري کوي غرض